बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़े एम जी इरफान दुरानी तासो गोरी दा टेम पिया में खैबर पेखवर प कैंट एरिया सदर के मौजूद यू और ब्या चिदेनो द पाकिस्तान MQM रहनुमा इम्तियाज़ असद तनौली साहब सारा नास यू चूँकि द इलेक्शन ऐलान शेवे दे दूसरा खबर अतर कहू द इलेक्शन हवाले सरम चिकम इलेक्शन अनाउंस शेवे दे द MQM स नजरिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दारा तो वही जी इलेक्शन अनाउंस शेवे दे द MQM से एक्टिविटीज़ दी ټولو نه مخکې تاسو ډېره مننه تاسو راغی. MQM ښه کینډیډیټس زموږ تیار دي، پېښور نه هم تیار دي، هر ډسټرکټ نه تیار دي او اپلیکیشنز موږ سره پراته دي او انشاءالله ډېر زر به دا موږ الاؤنس کوو به خو دا به باقاعده یو پریس کانفرنس به کوو، هغې کې به موږ خپل کینډیډیټس به الاؤنس کوو. بل تنولی صاحب دا راتو آئی ستاسو خیبر پختونخوا سیکٹریٹ MQM هم شته دی؟ بالکل شته دی. پاکستان هاوس دی زموږ په رامداس چوک کې دی او صوبایي سیکټریټ دی. هلته زموږ باقاعده میټینګز وغیره ټول ایونټ زموږ هلته کې کېږي. دا راتو وایي تنولی صاحب PDM جوړ شوی سموده مخکې ختم شو نو هغه ټایم هم تاسو اتحاد اوس بیا چې دی PMLN سره اتحاد دی څنګه ګوري دي تا؟ یاره دا خو د عوام دپاره یو ښه آپشن دی. مونږ چې کومه فیصله کړې ده دا عوام دپاره هم کړې ده او تاسو وکته وروستو درې نیمو کالو کې پاکستان کې چې کوم ګورنمنټ تیر شو هغې پاکستان سره چې څومره زیاتیات کړي دي، څومره ظلمونه یې کړي دي، د عوام سره یې کړي دي. بیا په 9 مئی باندې چې کوم واقعات شوي دي دا خو ټول د ملک دشمن عناصر په منصوبه باندې شوي دي. هسې د 9 مئی خو مذمت کوئ؟ بالکل کوو. او چې چا کړی ده هغې ته خو زه وایم چې پانسي میلو شي. یاره پانسي دا خو د ادارو کار دی، اوس خو په کار خو ده چې هغې له سزا میلو شي، چې چا دې کې څوک دې کې انوال دي چې هغې له سزا میلو شي. MQM پاکستان ډېر لکه اولډ زړه پارټي ده، په کراچۍ باندې ډېر د هغوی یو ریکارډ دی. خیبر پختونخوا کې څه وایي؟ انشاءالله MQM اوس هغه MQM نه ده. MQM په ټول پاکستان کې ماشاءالله ایکټیو ده او ټول پاکستان کې زموږ تنظیمونه خاص کر پېښور کې زموږ په KPK کې زموږ چې څومره ډسټرکټ دي په ټولو ډسټرکټو کې زموږ تنظیمونه کار کوي او چې کوم فاټه موږ سره مرچ شوې ده د فاټه هم ډېرې ډسټرکټ کې داسې دي چې هغه موږ سره پالټۍ سره کار کوي. نن چې کوم پاکستان تحریک انصاف جلسه جلوس کنونشن کوي دې نه وړاندې به MQM یو سیلاب خولو، یو سمندر به خولو. نن MQM جلسه جلوس ماشاءالله ویو ما غرنګ خو چې کله الطاف حسین صاحب به وو نو یو سیلاب به راوتو. یاره زموږ پرون په کراچۍ کې یو ایونټ شوی دی او هغه په د نچلي سطح اختیاراتو باندې شوی دی خو تاسو به خپله کتلي چې هغې کې خلک وایي زرګاو کسانو خو زرګاو نه لکونو باندې کسانو په هغې کې شرکت کړی دی. نو زموږ د خیبر پختونخوا یوت د پاره د MQM رهنما تنولی صاحب څه میسج ورکول غواړي؟ زه میسج یوت ته دا ورکوم چې یو خو الیکشن را روان دی، که تاسو هره پارټي سپورټ کوئ خو دا جنگ جګړې دې شیزونو نه ځان وساتئ او په ښه طریقه یو الیکشن وشي. او بل یوت ته زه دا پیغام ورکوم چې زموږ پارټي کومه ده د متحده قومي موومنټ پاکستان دا د میډل کلاس خلکو پارټي ده او یوت ته سټوډنټس ته دې ته زه دا وایم چې تاسو راشئ د متحده قومي موومنټ ملګرتیا وکړئ، دې سره شانه بشانه وچلئ او موږ دغه میډل کلاس خلک به دې ایوانونو ته رسو. دا برګر فیملی خلک کو سره زموږ بالکل د دې په فیور کې نیو چې پلار وي، پلار پسې زوی وي، زوی پسې د هغې زوی وي، نو دا یو فیملی وایز زموږ چې کوم دی چې ګورئ نو جمهوریت په متحده قومي موومنټ کې دی، په نورو پارټو په لحاظ چې وګورئ نو جمهوریت په متحده قومي موومنټ کې دی. موږ میډل کلاس خلک مخکې کوو او یوت ته را مخکې شي، زموږ په شانه بشانه دی چې روان شي او انشاءالله د پاکستان تقدیر به بدلیږي. تنولی صاحب اخیری سوال د تکوما چې کله نون لیگ سره تاسو ودرې دی مرسته موکړه تاسو سره لکه کمباین شوي که نه جی خیبر پختونخوا کې بس سیټونه درکوي؟
یره خیبر پختونخوا کې ان شاء الله زمونږ خو چې کوم دی آلریډي زمونږ اوسم تقریبا 10 کونسلران دي جنرال کونسلران دي زمونږ او مونږ بلدیاتي الیکشن کې خیبر پختونخوا نه سیټونه اخیستي دي او ان شاء الله د الیکشن کې به ما خلو صوبه کې بدر کوي صوبه اغي بنوره کې مونږ ته عوام ورکړي ان شاء الله مونږ به عوام نه به توقع شته مینوالو څنګه چې امتیاز صاحب دا ویلي چې د عوام نه مونږ توقع کوو چې ان شاء الله عوام مونږ لا اقتدار راکړي ووټ به راکړي د ووټ په ذریعہ به راکړي او دیو بیا یوت تم میسج وکړلو نو د ایم کیو ایم پاکستان چې کم پرون شوی دی یو ایونت شوی دی په سند کې نو هغوی بالکل کمپین شروع کړی دی تاسو ګورئ جی پی ام خیبر زه یم جی عرفان درانی لوی الله پامان